بله مسله دغه ده اومه چې آیا یو ټیچر دی سکول کې یا مدرسه کې یو استاد دی یا یو سرکاري ملازم دی گورنمنٹ یا نان گورنمنٹ هغې ته گورنمنٹ یوه ذمه داري ورکړي یا یو پرایویټ ادارې ذمه داري ورکړي چې دومره ټایم به ته دې دفتر ته ورکوي یا استاد ته محتمم یا استاد ته پرنسپل ته ویلي چې کلاس کې ته سبق پړاو دې ټایم کې به دا تا باندې طلباو حق دی بل چاته به ټایم نه ورکوي دې دوران کې استاد دپاره حکم دغه دی یا چې کم سرکاري ملازم دی چې خپل موبایل به سایلنټ ساتي ولې چې هغې باندې رینګ ټون راځي هغې سره انتشار پیدا کېږي کلاس کې یا که مثال سرکاري آفس کې دی هلته انتشار پیدا کېږي یو کار خو به دا کوي موبایل د اول کلاس ته وړي ما زه خو خپل الحمدلله استادانو ته دا وایم چې کلاس ته بالکل موبایل ما وړي زه ځان سره وړم زه محتمم یم ما ته څوک چاندې ته فون وکړي څوک سره لګي نو ما زما مجبوري ده خو نور استادانو ته ما دا ویلي چې تاسو موبایل ځان سره کلاس ته نه وړئ نو موبایل به اول کلاس ته وړي نه ځان سره مثال 2 غنټو منځ کې که خالي کلاس دی هغه کې که کوي خیر دی خو چې کله کلاس ته ځان سره موبایل وړي نو هغې ته به رینګ رسي به رینګ اوچتوي چې رینګ اوچتوي نو دا د علماو دا لیکلي چې دا د طلباو د وخت کې دا خیانت کول دي دغه رنګې سرکاري ملازم هم دی عوام الناس په حق کې خیانت کړی دی دې ټایم کې یو خو دا چې کله د استاز کله ټیچینګ کوي درس شروع وي دې منځ کې چې تا خبرې وکړي دوباره چې سبق شروع کوي نه سره نه به طالب علم ځان سره بیا راوچتوي منځ کې هغه په سبق پوهېږي نه هغې توجه خرابه شوه هغې چې کم کنسنټریشن هغه د خراب کړو سر دوباره به ته هغې باندې بیا کار کوي چې دې توجه ماته برابره شي نه دا انتشار هم کلاس کې پیدا کېږي دې وجې نه علماو دا لیکلي دي چې کلاس کې دوران درس استاز ته موبایل اوچتول نه دي پکار که ډېره ایمرجنسي وي اوچت کې هغې ته د ده وایي چې زه تا ته یو 10 منټ بعد کال کوم چې کله ګنټه ختمه شي بیا د کال وکړي که نه خو دوران درس او بیا دومره طویل خبرې کول 20-25 منټ چې کم غونډه ګنټه د هغه تبا کې نه علماو دا لیکلي چې دا د طلباو په د طلبا تا سره امانت دي دا د امانت کې خیانت وکړو او خیانت ګناه کبیره ده زما به دې خبره تاسو پوهېږئ خاص کر تاسو کې چې کم ټیچرز حضرات دي تاسو ته زما دا ریکویسټ کوي دوران کلاس ټیچینګ بالکل موبایل ما یوز کوي ډېر ایمرجنسي کور کې بیماري غزان لا خبره ده عام مزاج ځان ته دا جوړ کړي چې تا سره کلاس کې موبایل نه دی به ښه اثر دی چې طلبا باندې دا اثر تا نه قبلوي سبا به هغه کلاس کې بیا په ستا انداز کې به بیا ټیچینګ کوي دې وجې نه علماو دا لیکلي